بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د خپل کلی نه حاضر یم. کتونکو یعنی د حاجی نور محمد کلی نه کتونکو تاسو سره مونږ ذکر کوو چې مونږ خو بیللې ده، نو په جومات هم بیللې ده چې جومات هم لږ وړوکې دي، ډېر دي، خو د مشرۍ چې کوم جومات و مشتاق خان آیت الله، نو الحمدلله هغه جومات اوس غټ شو، هغې له ځای چې کوم دی نو ډېر کاپي ورکړه. دا تاسو وینئ چې دې باقاعده بنیاد کېښودی شو، کار روان دی. دا چې کله بیم ته وخېږو نو بیا د دې باندې چې سراسري چت راځي نو بیا به هغه کور سره جنګېږي. زموږ دې کلي کې په سوونو کورونه دي، خو غربت پکې دی، ټول خوارکه خلک دي، ځان له راغلي دي، ضعیف خلک دا دي چې او زه همیشه د دې خپل کلي مثال پر ځای کې ورکوم پر ورولۍ، په بایچارۍ، او چې چېرته هم داسې مسله راشي نو په ګنټه کې چې کوم دی نو مشتاق خان له زه دا کریډټ ورکوم چې هغه زمونږ د کور کلي علاقې جنګ جګړه ختمه کړي. نو د هر کلي داسې مشران پکاري چې د خلکو کور روغوي، چاته بغض نه ساتي، کینه نه ساتي، حسد نه ساتي. زه په جرګه مرکه چېرته په تقریر کې خبره کوم نو د خپل کلي مثال ورکوم. لکه ډېر خلک وي یاره وي دا سړی له ښه شو، راشه وی جنګوه، راشه مسلې ورته پیدا کړه، راشه داسې. خو نور محمد کلي ته دا کریډټ ځي چې الحمدلله په ټول کلي کې داسې طرفګني یا په زړه کې بداوي نشته دی. نو کتونکو دغه په تناظر کې موږ په یو جومات باندې لږ کمزوري وه، او الحمدلله کمزوري هم زموږ دغه کلي اوس پوره شوله. خو اوس دا سره ستاسو تعاون ضرورت دی. خو چېرې تاسو را سره تعاون وکړو نو دې کلي کې په سوونو کورونه دي، دغه جومات دی چې په دې ټول علاقه کې تپوس کولی شي دا تحصیل تنګي چې کم عمره کس د دې جومات نه حفظ کړی دغه جومات دی. قاري سکندر هغه هم د دې مشتاق له رواره دی، د آیت الله زوی دی، دې ځای نایب ناظم پاتې شوی دی، یعنې د دې خاندانه دی. بیا په سوونو چې کوم دی نو د دې مدرسې نه چې دا وړوکي شانځی و، ول د قاري تسبیح الله صاحب هغه دومره خلکه ټرین کړل، یعنې حافظان یې کړل، عالمان یې کړل چې نن هغه د ښو مدرسو نه فارغه دي. نو کتونکو دا نور محمد کلي تاسو ګورئ، مدرسه فاطمه الزهرا للبنات نور محمد کلي دې ته بالکل مخامخ چې کوم دی نو دا د الله کور، الله به جوړوي، زما ستا کار نه دا به خدای جوړوي. بنیاد او کار ښه دبادب روان دی، مشتاق لیکئ. خو هغې خلکو له هم پکې موقع ورکوو چې الله پاک ورکړی د الله سره تجارت کوي، د الله په کور کې لګوي، نو په یو ډېر ښه جومات کې. او خو زما دا ویډیو نن څوک ګوري او یو سړی وایي چې زه یې جوړوم او په نقشې جوړوم او لاندې پکې بیسمنټ هم کوم، نو خبره چې کومه ده چېرته تلې نه ده. دا غټ دغه دی، دا لار ده، دا ستنه به دې ځای نه لرې کوو. دا د دې ور دی، وګوره جي، دا د دې ور دی. دا سبیلونه چې کوم دی نو دا به غټیږي، سراسري چې کوم دی نو په دې ځای باندې به ورته سبیل هم په دې ځای باندې لګي. نو خپلو ټولو کتونکو ته مې خواست دی چې زموږ سره نه د الله سره او په آخرت کې ځان له د کور جوړولو تابع کوئ، نو ډېر په عاجزۍ سره خپلو دوستانو ته، خپلو مینهوالو ته، خپلو ټولو خلکو ته هم چې راشئ په خپل لاس یې ولګوئ. موږ ته ضرورت نشته دی. یو سړی وایي زه کرش روړم، یو سړی وایي زه سیخ روړم، یو سړی وایي زه خښته روړم، یو سړی وایي زه سیمټ روړم. نو دا د مشتاق لازوی دی او لګیا دی، دې کې وګوره ملازم دی په بینک کې. خپل دغه چې کوم دی نو دا د دې 12 ورځو شو چې دې کې کار روان دی، دا اوس پردی شو او مسلسل چې دغه کار روان دی. دا اسی به دا څومره ځای دی ایریا ده؟
دا خو 40 فوټ داسې اوږد دی او 28 فوټ پلن دی دې سره بیا 10 فوټ چې کوم دی نو دا شاته دغه دی دغه به مو سره راګیرېږي نو بره داسې لکه دغه 38 فوټ شو داسې 40 فوټ یعنې دا موږ دغه لنټر سره یو ځای کورو سراسري به پې چت سراسري به پې چت راځي دې کې موږ دننه د اپیلرو دغه هم دغه کړی دی ختم کړی هغه انجینر صاحب هم روست نو هغه وی چې یاره په دې باندې موږ چې سوتر بیم دغه کو دغه شان نو دا به بیا لکه هغې ضرورت هم نشته یعنې دا به روغ خالي دی کې باغه دغه دی کې باغه دغه هم نی او بره چت په مني بره چت په بالکل مني دی کې ګوره دا موږ داسې مضبوط رانیولې د ستنې کوتې نه که نه د شپږو سیخو موږ دغه کړي دي زیاتره خلک درې څلور استعمالوي موږ دا په شپږو کې رانیولې دوه نه چې درې چت هم دی مني او لاندې نه هم دلته ښه بیم کې دلته هم سیخه بره دغه بیم کې هم سیخه نو داسې هم را دغه کړی دی چې لکه انشاءالله څه دغه به نه کوي مسله به نه کوي کتونکو دا غټ خال دی دې غټ خال کې چې کوم دی نو دننه پکې هغه برجې نشته دی بیا زمونږ پوړی دی بره چت ته په دې ځای کې دې کې پوړی دی دې کې به سره غسلخانه غونته کې راشي په هغې د پاسه باندې به پوړی ورکو بره چت ته نو بره به حال دا هغه سره پورې او داسې چې کوم دی نو دی خو سره دا دغه هم استعمالي دي شي لکه د زیړو څه کمې نشته بره دا هم لنټر دی که نه د حجرې دا چت نه دی دا هم لنټر دی نو دا خو الریډي چې کوم دی نو 15 شپږ کلي هم دی کې بیا راځي کېدی شي خو کتونکو دا یو خبره کومه چې د زیم نه د هر ځای نه حافظان چې نن په دې علاقه کې څومره دي نه د دې جومات نه تلي قاري تسبیح الله صاحب نه فارغه شوي دي بیا چې زموږ د جومات ډېر زیات وړوکي شو په هغې خلکو باندې نو بیا چې کوم دی مدرسې له هم دوی ځای اخیستی دی دلته غټې مدرسې له هم ځای اخیستی دی مخامخ موږ سره هم شته دی خو جومات ډېر زیات ضرورت و بیا د دې شاته چې کوم دی نو ګراونډ دی نو چې جمعې مونځ دلته کېږي یا د اختر مونځ به کېده نو په دغه ګراونډ کې اوس هم هغه ګراونډ چې کوم دی نو دې ته حواله دی دا نه چې چېرته تللی دی چې غټه جمع وي نو هلته کې ودرېږي خو د جومات موږ ته ډېر غټ ضرورت دی هسې به یو غور د خپل نمبر لږ ووایه خو څوک داسې ملګري رابطه کوي زما نمبر 0333 90 60 755 بیا ووایه 0333 90 60 755 0333 90 60 755 کتونکو په دې باندې زمونږ هم نمبر دی ضروري نه چې موږ لی راکې په خپله راشئ تاسو د دې شیرپو شاخ نه چې راځئ نو په 15 منټه کې په مین روډ باندې په مین شاره باندې دا جومات جوړیږي خو تاسو را سره څومره کومک وکړو هغومره به نور هم خدای پاک بیا ښکلي جوړ کړي نور به لګیا یو خو ډېر زر هم کومک وکړو نو موږ چې د روژې نه مخکې چې کوم دی نو چې بس په دې لنټر واچو چې دا کلي خلک به کې مونځونه کوي دې کې د یوې شپې ختم کېږي ښه یو په تنګي کې کېږي او یو په دې جومات کې کېږي د دې جومات خو به درته ښیم تاسو ته واسې وړوکي یا خو موږ هم پکې د یوې شپې مونځ کړی دی موږ هم پکې ښه پسته ناست خو بیا د ژوند په دې زغل کې دغه شو نو دې نه چې کوم دی بس پاتې شو محرومه شو نو دې کې د یوې شپې ختم چې کوم دی مسلسل څو کاله شوی دی ښه موږ هم سوچ روژې چې کوم دی خدای دې راله ژوند راکړي چې را راتلونکې روژه تېره کړو د دې چت لاندې کار دا پشپش پکې هم کېږي دا روژه چې کومه ده انشاءالله په دې کې هم مونځ کېږي خو ستاسو تعاون ضرورت دی تعاون را سره وکړئ خو دې زیم کې څوک وي تنګي کې څوک وي شیرپو کې څوک وي خپل خیرات زکات چې کوم دی نو زموږ دغه مسجد ته وباسئ او خوشحاله وی پې نور د الله کورونه الله جوړي چېرته هم چې د الله د کور بنیاد ایښودی شوی دی خو ښکلی جوړ شوی دی خو موږ وایو چې تاسو دا هم جوړیږي خو لږ وخت پالي نو خو تاسو را سره مرسته وکړه نو وخت به کم واخلي او موږ وایو چې زر جوړ شي او د دغه روژې نه مخکې چې کوم دی نو روژه کې به کې موږ دغه یوې شپې ختم انشاءالله وکړو د ستاسو په تعاون سره وختن په وختن به سره دغه جومات کار شریکو دا اوس ګوره مزدوران لګیا دي کار کوي نو کار ودروب نه خو ستاسو تعاون ضرورت ډېره مننه خوشحاله